جی معززو مونږه بیان روان کړو د دغه مولوي صاحب د جواب په سلسله کې خو ما ته ټلیفون راغی مخکینی کلیپ کې هغه ما بند کو. اوس زه تاسو ته څو خبرې بیا دغه باقي خبرونه ذکر کوم. دغه ما تاسو ته وی چې د مولوي صاحب باندې ټول تهمتونه لګولي چې ډزې په خلکو وکړي، بې اتفاقیانې په خلکو کې راوستي، په رمضان کې دا وکړل. دا د مولوي صاحب ټول اطلاعات دي. په دې خبره تاسو سره هیڅ دلیل نشته دی، او کوم دا خبره تاسو سره صفا کول غواړو دا خبره زموږ نه اوږدېږي، او دا کلیفونه ما ته وی چې ګوره بیا اپلوډ کېږي نه نیټ ته، او په دې تفصیلي خبرې تا ته ما په دې باندې کول غوښتل، او ما ته یو ملګري وویل چې دا بیا نیټ ته نه خېږي او په دې کې بیا مسله راځي او دا دی او هغه دی. والله کني ما ته تفصیلي اراده کړو ان شاء الله الرحمن د دې خبرو. بل تا دا خبره وکړه چې مولوي صاحب ما ته ویلي دي امین الحق مولوي صاحب مبارک حافظه الله چې تا دا ټوپک راوړی او زموږ زی د مناظرې ته او دا دي کړي هغه دي کړي، او تا جواب کې دا خبره وکړه دا ما د خپل حفاظت لپاره راوړی دی. او تاسو چې په جنازه د مولانا قدوة السالکین مجتهد العصر مجدد دوران شیخنا ضیاء الله مولوي صاحب مبارک په جنازه کې چې کوم دی تاسو هم ټوپکې ګرځولې فلان فلان. مولوي صاحب هغه ته هم موږ د احتیاط په تور باندې د خپل حفاظت په تور باندې ټوپک راوړی دی، ځان سره ګرځولی دی. خو ستا ټوپک ګوره د حفاظت لپاره نه و مولوي صاحب، تا ګوره صرف او نه صرف د یو بدمعاشۍ په تور باندې راوړی دی. تا هسې چې کوم دی هسې د خپل شوشا برابرولو په نیت باندې راوړی. که ستا څه قسمه هم په دغه ځای کې جاني مالي نقصان شوی د هغې موږ ذمهوار وو. الحمدلله موږ امن پسند خلک یو. موږ چې کوم دی ستاسو خلکو لره ډېر امن ورکولو والا یو، چې موږ سره د امن په ماحول کې چېرته هم ته بحث مباحثه کې انشاءالله تعالی بس ګوره نقصان نه پېښېږي مولوي صاحب. نو ستا ټوپک ګرځولو زموږ ټوپک ګرځولو کې مولوي صاحب فرق دی معلوم کو که نه. ستا د حفاظت لپاره ټوپک ګرځول نه دي مقصد، ستا ګوره صرف او نه صرف عالم کې د شر او فساد او د خپلې دبدبې او ولولې د ګرځولو لپاره ټوپک ګرځول مقصود دي. او زموږ په جنازه کې ګرځول شوی دی. الحمدلله تاسو ټول ته پته ده زموږ دغه لوی ولي الله د دنیا نه رخصتېدو، زموږ نور علما کرام چې کوم دي دغلته موجود وو، لوی لوی شیوخ او دا ټول محسود الدهر دي، ډېر حاسدین لري، ډېر دشمنان لري. دې وجه نه موږ د خپل حفاظت لپاره دغه ټوپک د ځان سره ساتلی دی. بل خبره تا چې کومه دی د مولوي امین الله صاحب مبارک په حق کې دا وکړله چې د شاته ولاړو ویډیو ولته چې کومه خبره وکړه چې دا ویډیو موږ نه وکړو چې تاو شو هغه ځای تاو شو تصویر وباسه او امین الله مولوي صاحب مبارک چې کوم دی جړل. مولوي صاحب دا هم ستاسې بس په ضد کې راغلی، په عینات کې راغلی مسلمانه د خدای حقیقت نه سترګې ولې پټئ؟ دا حقیقت دی، حقیقت نه سترګې مه پټوه. حقیقت دا دی مولوي صاحب چې ضیاء الله مولوي صاحب مبارک ولي الله د الله تبارک وتعالی موږ د هغې په فراق باندې ډېر زیات غمجن یو چې څوک هم د مولوي صاحب مبارک سره تعلق ساتي د هغې پېژنګلو دی او د هغې هم فکره دی، هغه باندې ډېر زیات غمجن یو موږ په فراق باندې. نو امین الله مولوي صاحب مبارک چې ورمخکې شو او جنازې ته جړېږي د هغې مقصد د خبرې دا دی چې دومره لوی عالم دین د دنیا نه لاړ، دومره لوی ولی الله د دنیا نه لاړ او دا منصب مولوي صاحب مبارک ته پاتې کېږي. مولوي صاحب مبارک په دغه خپل حال باندې وجړل چې خدای پاکه دا ولی الله زموږ نه جدا شو، د فراق باندې په جړا باندې. او بله مولوي صاحب مبارک امین الحق صاحب محترم چې شاته ولاړ دی د جنازې ته مخکې نه دی راغلی او د نه دي جړلي او دا د دې دلیل دی چې یاره د زړه سخت شوی دی او پلانې او ډینګې ته الله باندې ته د مين نه څه خبرې. دا یو ورځ او شپه چې تېروتله او مولوي صاحب مبارک روح چې کوم دی جسد نه جدا شوی او جسد مبارک چې کوم دی په کور کې پروت و، دا یوه شپه ورځ ته چې چېرته وي ته راغلی تا امین الله مولوي صاحب حالت لیدلي چې د جړل که د خندل د ده زړه سخت و که د ده زړه نرم و، تا هغه وخت کې کم ځای وي. مولوي صاحب هغې ځای کې زه حاضر حاقر فاقر حاضر وم چې د امین الله مولوي صاحب څه حالات و په څه حالات باندې و څه په منځ کې خبرې راتلې څه شورش و هغې نه ته نه خبر. مولوي صاحب ته صرف او نه صرف چې کومه ځان مشهور کول دپاره د میډیا ته ځان راایستلی دی، نور څه خبره او حقیقت په دې کې نشته دی. هغه موږ په خپل ځای باندې لیدلي دي خبرې حقیقت دی او ټول چې څوک راغلي هغوی حقیقت لیدلی، ته په دې خبره باندې دوکه کولی نه شي چې یاره امین الله صاحب جړل او امین الله مولوي صاحب نه دي جړلي او دا چل هغه چل. ته په دې کې بالکل کذب بیاني کوي مولوي صاحب او دې کې ته ډېر زیات تحریف کوي مولوي صاحب او ته دې کې ډېر د حق نه انحراف کوي. خدای تا ته هدایت نصیب کړي، نور زه تا ته په دې څه نشم ویلی. هغه ځای کې موږ موجود وو، موږ ټول چې کوم دی دغه ځای کې وو. بل خبره تا دا کړې ده چې یاره دیو بریلیان دي او پلانې او ډینګې مولوي صاحب او ته دا خبره به کم کړې چې دیو د بریلویت دفاع کړې ده. نو که ته بریلویت دفاع دې ته وې چې کوم عقیده د اهل سنت والجماعت ته او په هغې باندې بریلویان برابر دي، په هغه عقیده د اهل سنت والجماعت باندې دي، نو خو زموږ د اهل سنت والجماعت عقیده ده پای کې زموږ سره بریلي ملګری دی که دیوبندي ملګری دی که هر څوک ملګری دی، موږ د حق دفاع کوو. نو د حق په دفاع کې چې دغه حق یو چا قبول کړی دی خو د هغه دفاع پکې هم راځي که نه مولوي صاحب ضمناً، نو ته دې نه تا څه شی جوړه کړه؟ صراحتاً دفاع د بریلویت تا جوړه کړه ده. که چېرته کې دا عقیده حق د اهل سنت والجماعت
دا زمونږ په نظریه باندې او تاسو هم وایي چې اهل سنت والجماعت حق ده او دا یو سړی قبول کړي نو به حق نه او په دې کې چې کوم ده هغه قابل د دفاع نه او قابل د تایید بنئ ولې چې دا خبره هم ستاسو کوم ده د جلد او دا خبره وکړي ځان سره سیفی نه لیکي ولې چې سیفی ځان سره نه لیکلو معنا دا ده چې تاسو قوم خپل مخ نه ښکارا کوي موږ قوم خپل مخ الحمدلله ښکارا کوو مال فکر چې ماته ته آډیو بیان غوړې کړې وي او تا ویډیو بیان کړې ده د ویډیو بیان په جواب کې تاسو ویډیو بیان کوم کنه نو دا آډیو دا بیان صحیح ویډیو او تصویر استل تا پته د مولوی صاحب کته چې عالمي او کتاب نوم لیکتلې چې تصویر وستو په حکم کې دا راځي کنه راځي او څنګه څه تقوا څه شي د ځان ته وساتل شي کوونه ساتل شي کته څنګه څه د علم په زی ورغله په تابوی د علم لګیدل مولوی صاحب او لکشن حقانیت تر پکې نو ته چهره چاته مخکاره کوي نو باز ستاونه کې کم فهم خلکو به دا شی د نن سیاست نه جوړ کړی دی چې دا د عقیدې نوم دی او د مذهب نوم دی او د دین نوم دی نو د دې په جواب کې موږ دا خبره کوو چې سیاست د عقیدې نوم نه دی سیاست چې کومه د فرقه واریت نوم نه دی دا څه فرقه نه ده دا څه دین نه دی دا صرف او صرف د مشرب یو نسبت دی د تصوف یو نسبت دی چې خپل شیخ محترم ته موږ کوو دا غینه دین جوړول تاسو غونه کې خلکو چې دین جوړ کو فرقه ته جوړ کړه دا تاسو جوړ کړ چې سیاست یو فرقه ده او سیاست یو دین دی او سیاست یو مذهب دی جدا نو دغه وجنه زمونږ شيوخ خدا خبره وکړه چې ځان ته سیفي نو شو ویلې که دغه خبره نه او تاسو گمراه کوي نه تاسو باندې الزام نه کوي چې دین جوړ کړو فرقه جوړ کړي بلکې یو اهل سنت والجماعت مونږ غنئ او مونږ خپل رونه غنئ نو بیا ګوره مونږ ته دا خبره کوو چې سیفیت مونږ ځان ته وایو فخرن سیفیت مونږ ځان ته فخرن بیا وایو ولی چې ته دین او فرقواریت او څوک نه غني کنه خو خپل شیخ ته نسبت کول دي د تصوف دا خو زموږ لپاره د فخر خبره ده زه تاسو جهرن ویم چې زه سیفی ما ځان سره سیفی لیکم زه په دې فخر کوم د الله بنده او ان شاء الله الرحمن زما هر ملګری به تاسو هم دغه سی جواب درکړي نو مولوی صاحب مبارک خبره چې کوم د تفاقی باندې نه پويږي په هغه خبره باندې سوچ او فکر وکړه مولوی صاحب ها چې هغه مولوی صاحب مبارک په ستور باندې ویلي دی او څه ځان سره سیفی ځان سره لیکل او سیفی ځان سره نه دی لیکل دغه حقیقت نه ما ته دغه نشته دی پته تاسو په منځ کې څه تیر شوی وي چې تاسو سیفیت لیکل دی غوران کړی که څنګه چل شوی دی مولوی صاحب زما فکر هم دا چې دی کې هم تا دجل کړی په دې کې هم چې کوم د تاسو کزي بین خامخا شامل کړي ګورای ها دې کې ما ته حقیقت نه دی معلوم ما د خپل شیخ محترم سره په دې اړه باندې متعلق خبرې نه دی کړي چې مولوی صاحب مبارک دا سره دې خبره کوي سیفی تاسو لیکل دی او دی لیکل دی تاسو وران کړی دا چې خبره څنګه ده بهرحال دغه ستا هم خپل خبره ته پوه شو ستا خو دې پوه شو چې تاسو څه ویلي دي بل خبره دا کړی دا چې پرایوان کې علما تقریر نه کوي مولوی صاحب مبارک دا خبره کړې ده چې پرایوان کې علما تقریر ته نه فریدي تا دا جواب وکړو چې تلاړ شپلانه وګوره ولې نه کوي مولوی صاحب مبارک زه په لړ مختصر جواب کې دا وایم درېون علما دي موږ ته معلوم دي ښا ستاسو مولوی صاحب باندې موږ ته معلوم دي چې درېون څنګه علما دي او څنګه خلک ستاسو درېون نه فارغ شو د مفتی صاحب زما سره وخت کې ملګرتیا راغلی وه د یو څه بنیاد باندې هغه یو ورځ په شامي باندې حواله ورکړه ما ته شامي کوم کتاب دی ما په چې راواغستو د دې شامي کې لیکلي دي څه مسله راغلی وه نو ما ته تاسو کوم چې دې شامي کې دا شامیو کتاب دی کنه دا چې ډېر کتابونه دي یو شامیو کتاب دی کنه متن باندې به برګ غوته کې خودا وي دام شامي دی لاندې په شرح به غوته کې خودا وي دام شامي دی لاندې په حاشیه به غوته کې خودا وي دام شامي دی تاسو کوم مولوی صاحب ته دا پته هم نه و چې شامی کې ګوره یو تنور الابصار دی یو پکې چې کوم د رد المختار دی یو پکې دور مختار دی دې خلکو ته دا پته نشته دی ښا دا د رایوند مرکز نه فارغ ملګری او زمونږه د رایوند نه فارغ ښا نو چې د رایوند نه فارغيږي دای حلی ای ګوره په دې خبرو باندې نه پوهیږي مولوی صاحب ښا نو عالم یو درې خبرو باندې فویدل کته دغه تعلیم یو ټیک تا خو رایوند کې شته به تاسو کې شته د خبرو چې په درې خبرو باندې پوهیږي کنه چې بیا ټول عوام علما دي بیا به کې تاسو فضیلت مولوی صاحب بیا تاسو پاتې شو بیا ټول خلک علما دي او کنه د عالم یو بل سنوي هغه ځان یو داسې دي خمولې صاحب هغه بیا پرېون کې نشته ها دغه رنګ مختصر دا خبره تکوه ما چې تاسو وای ریون ته لاړ شي چې علما پکې شته کني استعمال تر دغه جواب درکو چې پرېون کې د علما دي بل خبره مولوی صاحب مبارک دا خبره کړې چې د تبلیغ په خلاف باندې علماء دیوبند 150 فتوی د حرمین شریفین فتوی زموږ سره دي تا وی دا دروغ دی دجل او فریب دی مولوی صاحب څنګه د علم غیب دعوی کوي چې نشته دی علم غیب ته د پیغمبر د فار نه مني اوس ځان د فار څنګه مني د خدای مسلمان چې د مولوی صاحب سره 150 فتوی نشته دی جواب کې ته صرف دومره وایما چې ان شاء الله الرحمن والبواقي عند تلاقي په وخت مناظرې په میدان مناظرې کې پته ولګي چې آیا 150 فتوی او د حرمین فتوی مو درشته او کنهشته بل خبره ته دا کړی دا چې په حرمینو کې تاسو یې چیرې دغه بندي تبلیغیان بندي
نو تا بیا جواب کړی چې دا تاسو دروغ وایي هلته بند نه دي. مولوي صاحب دا ستا د پرچار په طور باندې په حرمینو شریفیانو کې بالکل تبلیغیان بند دي. ته لاړ شه په حرمینو کې وګوره، په تمام سعودي کې وګوره، څومره خلک چې موږ ته بیان کوي او څومره زموږ په علم دی او راغلی د دې خبره. ستا ریونډي په طور د پرچار چې دا تاسو کوم تشکیلونه کوي څنګه پرچارونه کوي، دا پرچار ور پر حرمینو کې بند دي. ښه په دې خبره باندې ځان پوي کا. بله دا یو متل ویلی دی چې چینده خلوټې ته وختله نو کابل یې ولیدو. مولوي صاحب متل یې غلط ویلی دی. ښه متل داسې دی چینده خلوټې ته وخته کشمیر یې ولیدو. ها دې خبره ته لږ فکر کوم مولوي صاحب. ښه ګډوډ شوی خیر دی، دا سړی ګډوډېږي، دا ګډوډې خبرې دې بیا خېږي د خولې نه. لږ ګزاره کوه د ځان څخه وروره، کتابونه ګوره، خبره ښه سر ته رسوه، بیا یې کوه. ښه مولوي صاحب یو بله خبره دې کړې ده چې تاسو یو بل سره ملاوېږئ، کلکې کلکې غاړې ورکوئ او داسې پسته پسته کوه پلار او بیا وایي چې راهیل اسقاط مې ووهه نو شی مې ووهه دا الفاظ پکې دي. ښه شی مو ووهه ای د الله بنده دا څنګه الفاظ استعمالوي؟ ته بد نه ښکاري؟ ته څنګه عالم یې؟ تاسو ته شاګردان نشته دی، ستاسو عوام نشته، ستا مقتدیان نشته، خبرې به ستا نه اوري. ته څه وې؟ زما ډېر ښکلې خبرې راځي چې تا ته وکړم، خو زما استادان ماله اجازت نه راکوي. که زما استادان مولوي امین الحق محترم حفظه الله زما دا خبرې مو اوري ان شاء الله الرحمن ما ته به څه غوسه کېږي چې تا به داسې خبرې هم د په حق نه کولې. حالانکې څومره زه د په لهجه کې تا ته لګیم، څومره په خندا خوشحالۍ ماحول کې ته لګیم، خو ته ګوره د سنتو رد کوې. مولوي صاحب مبارک ته د عقیدې د اهل سنت والجماعت په رد کې ولاړې، ته کلکې کلکې غاړې یو بل ورکول. دا غاړې ورکول دا معانقه نه ده. تا چېرته حدیثو کې معانقه نه ده ذکر کړې، تا نه ده لیدلې. مولوي صاحب مبارک تعالی د خدای عقل درکړي، تعالی د خدای علم درکړي، تا ته د خدای هدایت وکړي چې ته چېرته معانقه وپېژنې. ښه نو چې په معانقه باندې مو عمل کو، په سنتو عمل کو، ته دا نمونه خبرې کوې، خاندې پسې او پیشاړې پسې کوې، وروره مذاق یې وړاوې. دا ستا صرف سنت رد کولې. ښه مولوي صاحب ته دومره عزت کې راغلی که نه چې تا ته ګوره اوس سنت مونت هم مخې ته نه ټینګېږي. خدای تا ته خیر کړي. بیا وایې شی دي ووهه. مولوي صاحب ته ته څه الفاظ وایې؟ ښه دې ته لږ فکر کوه. شی مو ووهه، زه تا سره دا خبرې خوند کوي، دا ته پرې پوهېږي. ښه تا وایي چې په حرمینو کې مولوي صاحبان چې کله حج ته تللي نو حرمینو شریفینو کې مونږ نه کړی، په هوټل کې پراته دي. دا ته څه ګډې وډې وې مولوي صاحب؟ ته تللی وي که نه؟ تا ته چاته کې علم غیب دی وروره، ته خو بیا د علم غیب دعوې کوې. ته ما ته بد دلیل ثابت کړه چې مولوي صاحب مبارک په هوټل کې پروت دی، مونځ نه دی کړی په حرمینو کې. دا دې هم چې کوم نه مولوي صاحب قضیه بیانې ده. دویم تا دا خبره کړې چې په حرمینو شریف په حرم شریف کې مسجد حرم کې یو مونځ په 1 لاکھ باندې دی او دې په هوټل کې پروت دی او دې په جمع کې مونږ نه کوي. مولوي صاحب ما ته چې د هوټل خبره خو بې ځای کوي، خو دا 1 لاکھ چې په مسجد حرم کې د په امامتۍ سره دی که بغیر امامتۍ نه هم دی. ټیک هم لږ مسله ذکر کړه. مولوي صاحب مبارک دې باندې هم ځان پوي کړه. ښه مولوي صاحبانو مبارکانو خو هلته مونځ کړی په حرمینو شریفینو کې، کله هم په دې خبره کې خدشی راځه چې کوم مولوي صاحب مشر مولوي صاحب مبارک دنیا نه رخصت شو، کشر مولوي صاحب مبارک امین الله مولوي صاحب مبارک محترم حفظه الله ژوندی دی، راځه دغه مخکې دی کوم دا خبره دغه نه وته پوسو ته ولې په چا باندې کدي بیان کوي. مولوي صاحب ولې په خلکو باندې چلو فریب کوي؟ مولوي صاحب دې کار مکو. ها دا اسې تهمت لګولې په خلکو باندې دې شمه کوه. او د کعبه په امام پسې مونږ نه کړه پلان او دا خبرې دي. مولوي صاحب هغه یو جدا موضوع ده ان شاء الله الرحمن او ان شاء الله العزیز تفصیلا د خیر بل ځای کې بیان کوم بل څه ټایم کې. او کمال زما شيوخ اجازه راکړه او زما ملګرو او متعلقینو د دې خبرې اجازه راکړه ان شاء الله الرحمن تفصیلا به تاسو بیان کوم. ستاسو به سترګې کولاو کوم. ها چې نجدیانو تاسو علماء کرام په خپل کتابونو کې څه شي لیکي او یو فتوا دغه په خلاف باندې سوي بل فتوا سوي ان شاء الله به تاسو بیان کوم. بیا دا خبره کړې چې دی مثال چې کوم دی نو دی ساوري په شان دی ور کړی دی چې دا پښین بوټو په روان دی منډي وي چې چاته کم دی هلي اسقاط خو چاته خیرات خو دی په رواني او سب دا سپک الفاظ دي. دا تاسو رخوان کوي د دې سب دومره جواب در کوم چې بس دا سپک الفاظ دي تاسو رخوان کوي ته وایا کوله جواب راځي ګوره والله لازم د څه بهترین جواب راځي چې دا خپل به په بند کوم. مولوي صاحب الفاظ سپک بیان کړی دي، د سپک الفاظو بیانولو جواب نشم کولای. مال زما خپل شریعت ته مخ کې تفصیل سره ته مال اجازه نه راکړي. ښه د اخلاق نه دی مولوي صاحب اخلاق لا یاد کا حاجی. بیا دا خبره وکړه چې مولوي صاحب مبارک ته هند مناظره ته غلې او زما ملګری ته دا سوال نه کول چې ما د مناظرې د زینو واسو زما توبه د بیان راځم. مولوي صاحب دا هم کوي بیان دي نو ستا کم یو کوي بیان وزرانه سم صرف دی خلکو ته چې هر کار کوم چې هر یو مسله د کوي بیان استعمال کړي او زما سره به دی موبایل کې زه هم کم دی او مو ریکارډ رسو هم ډک دی په مو هم ډک ده دا ریکارډ په کې دومره ناراضي ځکه خو ان شاء الله ستاسو هر یو خبره تعقب کوم. مختصر خبره دی وم نه پرېدم خو مختصر بیانوم. ٹھیک ده جی. بیا دا خبره کړې چې زما شاګرد به مولوي صاحب مبارک فرمایي چې زما شاګرد به سره کینی او ته چې را دا خو مولوي صاحب زمانه تختی او دا کېده ته خپل ځان ته وګوره. مولوي صاحب لکه انصاف نه کارواله هغه دومره لوی عالم دین دی د خدای بنده دا تفسیر وي کته حدیث وي کته منطق وي کته فلسفه وي کته نحو وي کته صرف وي کته کم پن وي. مولوي صاحب مبارک الحمدلله حافظ دی حافظ
لوی مهارت ته الله تبارک وتعالى ورکړي او تر راځي او ځان صحیح کینې ستا د فار زمو اتنا چنه الحمدلله کافی دي خمول سم مبارک دې خبره باندې کوئی که خپکیګه مو غره دا ته انصافي خبره کوم ولې سم او کنه ها اتیانو ته ټانډي مو جوړه غره خراب بدی کی ځان مشرم او دومره په شرمونو د خدای ځان مشرم او د الله بنده لولو علماء سره کینې د الله بندگانو سپته لګي سم چل در باندې وشنی بیا به زکوي تاسو په شرم سم نه وخت د خیر کی کوم خبره می تیز وتی معافي کوه خمول سم خفنه شي خالي به دا خبره کړی دا چې مولوی صاحب مبارک هغه ما ملګری ته وی چې په باره ته دا خبره کړه چې ما وباسه او بیا ناراضم ما درته وی کوم ما ته اجازه مولوی صاحبان راکړي کنه او ما حقیر فقیر قبلای زه تا د فارق کافی الحمدلله شکر الحمدلله کم کتابونه چې سکل زه درس کوم ان شاء الله الرحمن او ما کم درس کړي الحمدلله تابع ګورې نه درس کړي مولوی صاحب مبارک زه دې ټیم بدی حین کې الحمدلله سلم شرح العقائد د کتابونه چې کوم د الحمدلله شکر لله دا ګوره زه تحدیث په نعمت په تور د دوی تکبر په دغه ته نه یم دا الحمدلله څه پړاوم الحمدلله ثم الحمدلله او دا رنګ چې کوم د می په زیاده هدایت الحکمت وغیرہ دا کتابونه هم رسب ان شاء الله که ته غواړې زه به تاسو د خپل مدرسې نقشه هم درولېږم په واتس اپ باندې وي که په فیسبوک باندې وي تاسو به شیر کوم زما په کوم کتابونه لیکل شوي اپ کې وګوره هم ولې سم مبارکه نو خبره ته دا کومه چې زموږ په لوري شو خو پسې دې ګډې وړې خبرې مکو خطر ډېر به ادبي ده ډېر نه مناسب الفاظ دي چې را دي مناظرین تختی او ما سم مناظره اوس نشي کولای خپل شاګردان کینی دا ډېره بده خبره ده جو اوس مثال په تور باندې زستا یو غټ شیخ یاد کما چې ما څنګه مناظره ته کینه باندې و چې دا زما د سوي برابر نه دی زما سره چې کوم د علم کې برابر نه دی دا چې کوم د ما سره په عمر کې برابر نه دی نو زه به سم دا تختی مولوی صاحب که حق ته مذهب مقصدی چې اظهار د حق شي نو کینه میدان ته حاضر شخه چې هغه اظهار حقوق او بیا دا خبره وکړه چې مولوی صاحب ته خو زما سره په علم کې برابر نه ځکه چې ما مفتي کورس کړی دی او تاسو مفتي کورس نه کړی د الله بندا د مولوی صاحب مبارکان شاګردان چې کوم دي کنه هغه مفتیان دي الحمدلله ستا په شان مفتیان نه ګوري ها تاسو چې دا کوم افتاء کوي تاسو کوم نوم کاروبار کوي دا خو اسی تاسو غب شپ راخ کړی دی د دې په جواب کې د صرف دومره وایم چې اول خو ګوري مفتی شتنه کوم چې د متقدمینو په قولونو کې ذکر دی هغه د فرض ته حواله در کوم شرح د قدرت رسم مفتی به وګوري قاضي خان به وګوري شنو کتابونه ته بیا ذکر کوم دا وګوره چې په دې کې مفتی څه ته تاسو عبدالحی لکنوی دی وبندي وای و اما مفتی زماننا نو فلیس بمفتین دا سره مفتی نه دی مړه د قول د سره مفتی نه دی سره د ناقل د فتوی د مجتهد دی ته ناقل او مفتی په منځ کې فرق هم نشي کولای مړه او ځان ته مفتی نه ښه صرف ناقل یو دیم نه ګوري چې کوم کتاب نه نقل کو د کومه مرتبه دی څه قول له چا سره ټکراو لري کنه لري د کمایت نه مستنبط ایست ته پته نه لګي خو چې شي دی وکړو او ته ځان ته مفتی صاحب مفتیان صاحبان په دې دنیا کې په دې اوس وخت کې ستا په شان شته او کوم چې متقدمینو په تور باندې چې په مفتی کې دا شرط چې دی مجتهدي دی به مجتهدي مصطلح مفتی ته یادوم خا لغوي مفتی ستا په شان شته مړه لغویان شته لغوي مفتی خو مصطلح مفتی چې په معنا اصطلاحي سره مفتی سی والی چې په کې اجتهاد علما شرط کوي پتا کې اجتهاد ماده شته چې ته مفتی وي او دا ما سره برابر نه ستا په شان سل مفتیان الحمدلله زمونږ د من الله مولوی صاحب او د من الحق مولوی صاحب مبارک د شاګردانو قربان او علم بوسه سوسوي دا څه دوی تکبر خبر د تحديث په نعمت په تور سو خبره تا کوم خالي په دې خبره باندې خپوي کا او بیا دا ابتدا کړ چې مولوی صاحب تاسو ورشي د تاسو لپاره نه یو لک او یو نیم لک او شل زره دومره روپۍ وړي دا مې الزام دی خامولوی صاحب نو الزام نه ګورې نور څه دي نه دي کړی دا صرف الزام تراشی دي کړی ها او په دا خبره کړی دا چې یاره مولوی صاحب تاسو ورشي نو یو فریق بیان ووري او د بل فریق بیان نه ورول پیسې لو ته کې وته لیکل ورکی مولوی صاحب دا هم الزام تراشی دا دیم تاثیر دلیل نشته په دیم تاثیر دلیل نشته الزام تراشی کې دا کار د سکر خو عامي سره نشي کولای د الله بنده ستاف عالم بنس ګمان دی او بیا په دسي لوی فای عالم باندې په دسي یو لوی شیخ محترم د حدیث باندې بیا تاسو ګمان دی چې به مثال په تور باندې دسي فیصلو کی او ستا په شان د کوم د پیډه زبر او دانګي مولوی صاحب دا خبره دي ټیک نه ده به دا خبره کړې دا چې د فوج متعلق د څنګه نظریه لري او څه حکم کوي مولوی صاحب مبارک زمونږ د دربار شریف چې کوم زمونږ د مولوی صاحب مبارک صاحب رحمت الله علیه زوی مبارک ته حمید جان سے وغیرہ وغیرہ هغه په دې باندې پروګرام کړی دی په نت باندې موجود دی وګورئ چې زموږ نظریه د فوج مطابق څنګه ده موږ سره څنګه ولاړیو او څنګه چې کوم د هغه تایید کو هغه وګوره هغه په جواب کې چې تاسو توک مرویل شو بیا دی ویل چې مولوی صاحب دوه مخې دی او دوه مخې کیږي پلان یوډینګ مولوی صاحب ته ډېر سپک الفاظ استعمال کړي ته دومره سپک الفاظ استعمال والله لازم دا د علماء د شان سره نه خای او کوم دوه مخې مولوی صاحب کړی دا چې او عام تر مخ کې شنو ځان ته سیفینه او شرمېږي په دې باندې پلان او دا خبرې دي استابي بنیاد خبرې دي خامولې سه دوه مخې تاسو علماء دی وبندو کې چې کوم موجوده ده خو ماته ته چې ګوره خبره زمانه به د بیت زی د سپک الفاظ مې استلوا مولوی صاحب زه ته ګوره درخواست کوم برای کرم آینده د پاره ماته ته یو عاجزانه درخواست مولوی صاحب د سپک الفاظ باندې استعماله نه زموږ د شيوخ مبارکي
نه چې کوم د دین باره کې د سپک الفاظ بیا د الفاظ مې استعمالوه او که ته خامخا استعمالوي ګوره بیا به ته داسې جواب در کوم چې ته بیا خفه یې زه به درله جواب در کوم الحمدلله بل څوک زه جواب ته نه فرېږدم زه به د خپلو یارانو ټولو سره ملګرو سره رابطې کوم جواب به تاله زه حقیر فقیر در کوم وګوره بیا به که خفه وي نو خفه کېږې به نه ما ته اوس نه وویل اوس نه ته خبرداری در کوم داسې سپکو الفاظ نه مولوي صاحب ځان وساته داسې سپک الفاظ چې کوم بیان کړي دي تقریرونو کې او ټول کذب بیانې دي کړي د جلو فریب نه دی پکې کار اخیستی مولوي صاحب او دې خوا ته چې کوم دی دا الفاظ وي دا کذب کذابان دي او لعنت الله علی الکاذبین او دا د قرآن کریم د آیتونه بې ځایه دی تراري افو مسلمانانو چې اسپانیا مولوي صاحب لګوي ته لږ انصاف وکړه د خدای بنده ته د علم سره تعلق ساتي ممارست ساتي ستا د علم سره څه دغه شته که نشته یار مهرباني وکړه دې خبره ونه خفه نه شي خو دا دوه مخې خبرې او دا دوه مخیز به انشاءالله الرحمن زه تاسو ته وښیم ستاسو د علماء دیوبندو په کتابونو باندې چې ستاسو علماء دیوبند په یو کتاب کې څه وي او په بل کې بیا څه وي یو سړي ته ورشي فتوا څه ورکوي او بل سړی ته ورشي فتوا څه ورکوي او زه تاته انشاءالله بالدلایل دا خبره ثابته کوم خو اوس چې که تا ته ویمه نو هسې خفه به شي رانه زما شیوخو ته زما اساتذو ته زما ملګرو ته خو دې ګټې وړې خبرې وکړي خو الحمدلله زما د امید دی ستا نه مولوي صاحب چې ته به انشاءالله آینده دپاره ډېر په اخلاقو باندې راځي زما دا ویډیو چې زما کوم متعلقین اوري کوم یاران دوستان اوري نو زما هغې ته خواست دی چې تاسو مهرباني وکړئ دا ډېره زیاتونه زیاته شیر کړئ او دویم دا دی چې زما په دې ویډیو باندې څوک هم غلط کمنټسونه کوي څوک پرې غلط لیکل کوي کنځل ویل کوي زما ملګري به د دې خبرو جوابونه نه کوئ ها ښه خبره جواب کوي په ښو اخلاقو باندې خبره جواب کوي خو د کنځلو جواب به چاله نه ورکوئ نور چې هر قسمه علمي اعتراض کوي په عقیده کوي په ما کوي وغیره هر څه چې کوي د هغې جوابونه ښه بھرپور ورکوئ خو کنځلو جوابونه به چاله نه ورکوئ په سپکو الفاظ به چاته جواب نه ورکوئ ښه په ادب او احترام باندې مولوي صاحب نعیم صاحب زه تاته ښه د ادب او احترام یو لهجه ساتم او ما ستا سره ډېر د ادب او د احترام په لهجه کې خبرې وکړي که بیا هم کومه خبره باندې ستا دل شکني شوي او ته په هغې باندې خفه شوی زه چې کوم دی ستا د هغې معذرت کوم هغې باندې مخ به کېږه خو آینده دپاره مولوي صاحب ځان ډېر انتهایي ګورئ اول خو ته دا خاص دی چې ګوره د دې سیزونو څخه لاړ شه د دې کلیپونو نه ته کلیپ کوه پلانې کوه ډینګې کوه دې چلون څخه لاړ شه خو ظاهر حق دپاره میدان ته حاضر شه چې د خلکو ته هم دا حق حاضر شي او ته پته ولګي چې حق د چا سره یو څنګه دی که نه دلایلو میدان به ولګو خو د امن و امان په دغه باندې په ذریعه باندې ښه بهترین ماحول به وشي جګړو دپاره به نه راځو مولوي صاحب شور و فساد دپاره به نه راځو کبړو دپاره به نه راځو هغه مناظرې چې کومې کېږي چې په سوات کې یو ځای کې مناظره شوې وه او مفتی ندیم صاحب په لته باندې کیمره والې وه او داسې نور تاسو ډېر مشهور یې په دې خبرو کې تاسو څخه پته ده زه خبرې نشم یادولی تا ته نو داسې مهرباني وکړه چې د دغې کار نه پرهېز وکړو ښه ښکلي به کښېنو د یو بل سره بحث مباحثه وکړو ښه د مینې محبت په ماحول کې ښه د ورورۍ په ماحول کې علما د یو بل په ادب باندې ښه ښکارېږي که ته ما سره هم بغض ساتې زه تا سره بغض ساتم وغیره وغیره دا شی به لږ سیټ ته کړو د عوامو ته به خپله یو چهره ښکاره کړو د الله بنده چې زمونږ د عوامو مونږ نه سبق غواړي چې هلته علما د یو بل سره څنګه میلاویږي که نه او څرنګه چې کوم د یو بل سره خبرې کوي مختصر مې ستا د خبرو جوابونه وکړل انشاءالله الرحمن زه بیا هم کوشش کوم یو بله ویډیو هم جوړوم په ما سره د موبایل کې ځای دا وخت نشته دی خو ځای به ډېر زیات کم دی نو زه پکې ځای کوم انشاءالله الرحمن او دا ویډیوګانې به زه ستا همدقسې کوم خو ګورئ مولوي صاحب دا خبره ته کومه چې تطویل د خبرو ته صرف په خپل تقریر کې یو جمعې دغه مقرر کړی دی منبر هغوی ته ختلی او صرف لګیږي که نه نو هغه خبرې خوند نه کوي خبرې هغه ښیي چې خیر الکلام ما قل ودله نو که کلیپونه کوې نو لنډ لنډ مختصر ښکلي کلیپونه کوه د دلایلو په میدان کې ښکلو خبرو باندې اخلاقو نه ډکې د علم نه ډکې په هغې باندې ښه ښکارېږي مولوي صاحب په دې تشو خوشو خبرو باندې او په دې الزاماتو تراشلو باندې او په دې بدو الفاظو په دې بدو القاباتو استعمالولو باندې ښه نه ښکارېږي ښه خدای دې کړي چې خفه نه شي په دې خبرو او که خفه شوی نو ځان خوشحاله کړه مولوي صاحب خو بیا آینده دپاره ګوره داسې خبرې ونه کړي داسې سپک سپک الفاظ استعمال نه کړي مولوي صاحب ښه زموږ شیوخ دي موږ پرې خفه کېږو موږ ته چې کوم دی حق لار د اهل سنت والجماعت ښودلې ده زموږ سره ډېر احسانات دي ته خپله باندې سوچ وکړه که زه ستا استاد پسې داسې خبرې وکړم ستا یو استانه داسې یاده کړم که نه داسې دجال ورته ووایم داسې کذاب ورته ووایم لعنت الله علی الکاذبین ورته ووایم دوکهباز ورته ووایم او خلک جنګوي او خلک داسې کړه او هغسې کړه زه ستا یو متعلق یو خبره کوم زه هغې نه ښه خبر یم چې هغه ډبل شا کاته کې مولوي صاحب ته هم بدنامې او کمې زنانه چې تا مثال په طور باندې بوتلي دي او کم چې مثال په تور د ښځو نه تا کالي اخیستې دي هسې مولوي صاحب دا خبره چې زه اوس په تفصیل باندې د میډیا ته وړاندې کوم چې کوم تفصیل دی ما ته اشاره درکړه او العاقل تکفي الاشاره انشاءالله که پوه شوی به خبره باندې که نه دا اوس میډیا زه په تفصیل باندې ته په څومره خفه کېږي یا ستا د استاد مطابق داسې خبرې کوم چې یاره خلک یې کونډې کړې او داسې یې وکړو هغسې یې وکړو پلانې دا سپکې خبرې دي دې نه به انشاءالله موږ ځان هم ساتو حتی الوسع حتی الامکان او ته ځان هم ساته وما علی الا البلاغ واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین